وعنده او خاص هغه سره د مفاتيح الغيب کنجیان د غیب د پټو سيزونو لا يعلمها الا هو نه پويږي پاغي مگر هغه الله ويعلم او پويږي هغه په لري هغه ما فی البر په هغه سچ پوچ کې دی والبحر او په لمد کې دی وما تسقط من ورقه او نه پریوزي هیڅ یو پاڼه الا يعلمها مگر دغه په علم کې وي ولا حبه او نه یو دانا فی ظلمات الارض پتیارو د زمکه کې ولا رطب او نل ولا يابس او نه اوچ الا فی کتاب مبین مگر په کتاب اخکار کې دی سورۃ الانعام آیت نمبر 59 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم إن مخي آيات مباركة كي الله جل شانه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ارشاد فرمایل دی کافرانو ته وایي چې تاسو کوم جلدی کوي دا الله عذاب دا الله د عذاب په وختو کې او تاسو وایي چې راکه د عذاب برحق نو په مونږ راولا نو د عذاب د راوستو اختیار ما سره نشته او کچری د عذاب راوستو اختیار ما سره وي نو اوسه پوری با وختي زما او تاسو په منځ کې فیصله شوي وي الله جل شانه ظالمان خپېجني بیا په دې آیت مبارکه کې دا فرمایل چې مفهوم دا دی چې د ټول پټو سيزونو کنجیانی چابي علم دا د الله جل شانه په اختیار کې دی او د الله تبارک وتعالى نه سوا بل چاته د هغه علم نشته دی او د الله جل شانه په علم کې دی چې کم شی په خشکی کې دی کم شی په تارې کې دی تر دې پورې چې یو پانی چې راغورځيږي د وسانګینا هغه هم د الله جل شانه په اذن او په اجازت او په حکم سره راغورځيږي او دغه سی ودانا هغه هم د الله جل شانه په علم کې وي چې کوم پزمکه کې وي او د زمکی په تیاره کې دن نوي د الله جل شانه په علم کې وي او نا یو لون نا یو اوچ مگر دا چې دا ټول د الله تبارک وتعالى په اخکارا کتاب کې په اخکارا د الله جل شانه په علم کې هغه موجود وي نو د دې دلایل په ذریعہ باندې الله تبارک وتعالى یو مسلمان ته دا عقیده خود الغواړي چې عقیده د علم غیب دا د هر مسلمان د ایمان د پاره دا ضروری دی چې والقدر خیره وشره من الله تعالی هر خیر او شر د کائنات ذره ذره دا د الله تبارک وتعالى په قبضه قدرت کې دی داغه په اختیار کې دی او چاته الله تبارک وتعالى چې څومره خیر رسي او چاته څومره شر رسي دا د الله جل شانه په علم کې دی دغه په اختیار کې دی او ما سی والله د الله نه علاوه کاغه نبی وی کاغه ولی وی کاغه هر څوک وی
نه ور سره د غیب او علم وي او نه هغه د چا د نفي او د نقصان مالک کیدی شي. او په دې عقیده باندې د قران کریم متعدد آیاتونه مبارکه الله جل شانه نازل کړي دي. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. زما محبوب پیغمبر دوی ته وای نه پويږي په هغه چا باندې چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی سوا د الله نه، یو الله ته دا علم دی. الله جل شانه دا ټول علوم نه نبی ته ورکړي دي، نه ولی ته ورکړي دي، نه بل چا ته ورکړي دي. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ. رب کائنات فرمایي چې د هر څه خزانه زما په قبضه کې دي، بل چاته دا علم نشته. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. چې څومره زه غواړم دغه مطابق زدا زمکه ترا کوم. تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. دا د غیب خبرې دي چې کوم زتا ته بیانوم. رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته چې څومره د غیب خبرې بیان کړي دغه ته اخبار د غیب وي، د غیب خبرې وته علم غیب ورته نه وي. علم غیب دا صفت خداوندی دا، خاصه خداوندی دا، د الله تبارک وتعالى ذاتی صفت دی، دی کې څو بنده ور سره شریک نشته. او دغه سي الله رب کائنات د سوره لقمان په اخره کې فرمایي ان الله عنده علم الساعه. بشک د الله جل شانه سره دی علم د قیامت چې کله وي. وينزل الغيث. او نزول د باران چې راځي دا به څومره باران به وي، څومره به فائدې وي، څومره به نقصان وي. انسان چې ډېر حد پورې زور ولګي د خپل تمام تر مهارت باوجود، او دغه مهارت هم انسان ته الله تبارک وتعالى ورکړي دي. ډېر مهارت نه بعد او ډېر ترقی نه بعد او ډېر د عروج نه بعد او ډېر پرمختګ نه بعد انسان دې پورې ادراک کولی شي چې یاره کم علاقه باندې د باران امکان دی او څومره امکان دی. بس نور دا ادراک نشي کولی چې دې باران په ذریعه به فائدہ څومره کیږي، نقصان به څومره کیږي. او دا باران د چا د پاره د زوال ذریعہ ګرځي، د چا د پاره د خیر ذریعہ ګرځي، چا د پاره رحمت دی، چا د پاره زحمت دی. د دې علم څوک نشي کولی. وينزل الغيث. د دې پر علم سوای د الله نه بل چاته نشته. ويعلم ما في الارحام. دا هغه د غیب خبره چې الله تبارک وتعالى د ځان نه سوا بل چاته نه خو دی. ويعلم ما في الارحام. او کم چې د مور پر رحم کې وي دا غي علم څوک دا وایي چې د الټراساوند په ذریعہ باندې معلومي دومره معلومات کول شي. هغه هم د اسباب په ذریعہ باندې د یو سبب په ذریعہ باندې دومره معلومات کول شي چې دا ماشوم بیمار د صحتمند دی او ژوند دی د کمر دی الګ د کجینې ده، دومره حد پر معلومات کول شي. هغه هم د اسباب په ذریعہ باندې رب کائنات بغیر د سبب نه دا معلومي هغه په علم کې دی چې دا ماشوم الګ د کجینې دی، بیمار د صحتمند دی او سعید د شقی دی، نیکبخت د بدبخت دی، او پیدا کیږي بکلا رزق به سمروي، عمر به سمروي، او مالدار به ک غریب به، او د مقدر کې رزق سمره دی، د په مقدر کې عمر سمره دی. دا چې کله په ماشوم کې سا داخل شي رب کائنات په حضور کې فرشته حاضر شي او د الله جل شانه په حکم د الله تبارک وتعالى په اجازت د دې ماشوم د دې یا د دې ماشومې تر مرګ پوري هر څه اغوي ولي. کل فی کتاب مبین. په یو کتاب محفوظ کتاب کې دا هر څه ولي کلی شي د الله تبارک وتعالى طرفنا. او د ټول کائنات ساينسدانان چې راجم شي اغوي اسباب هم استعمال کی چې کم اسباب الله تبارک وتعالى هغه ته ورکړي دي، کم پوها الله جل شانه هغه ته ورکړي دي، دا غوي ذاتی هیڅ پوها نشته دي. رب کائنات چې دغه ساينسدان او دغه ډاکټر او دغه ماهر د دماغ یو رګ چې اوخذي بس بیا هغه پغل خانه کې داخل وي، هغه بیا منټل وي، هغه بیا قابل اعتماد پاتې نشي. هغه ته الله تبارک وتعالى دا ټول علم ورکړي، دا غي باوجود صرف دومره حد پر معلومات کول شي د اسباب په ذریعہ ډېر محدود. وما اوتیتم من العلم الا قليلا. رب کائنات تاسو ته ډېر کم علم درکړي دي، ډېر کم علم. ټول علم الله جل شانه ځان سره ساتل دي. نو انسان چې څومره معلومات کوي د اسباب په ذریعہ کوي او ډېر محدود حد پورې معلومات کول شي.
رب کائنات بغیر د اسبابنا بغیر د ذرایعنا د ټول کائنات د انسانانو بیک وخت دغه ضرورت باندې دغه نظر وی او هغه پوره کوي او د ټول انسانانو ضرورت الله تبارک وتعالى بغیر د اسبابنا په یو حکم باندې هغه پوره کوي. دي ته وی هغه ذات چې کوم په غیب باندې پوهدل ولا ذات دی. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. د دې علم چاته نشته دی. یو انسان چې سبب وس کوي سبب په د باندې سکیدون کې دی سبب په د باندې کوم حادثه راتون کې دي سبا نه ورځ به د په کور کې وي په ګور کې وي په جیل کې وي په عدالت کې وي په هسپتال کې وي په کوم ځای کې وي سبا نه ژوند نه انسان به خبره نه خپل ذات مبارک انسان تدبیر کونه تقدیر بخنده یو سړی ناس وی تدبیر کوي پلانینګونه کوي راتلون کې وخت لپاره دا بکو میاش پس بدا کو کال پس بدا کو او مقدر او تقدیر د په خوا کې ولاړی خان دي چې سبا بل ورځ د مرګ دی او دی لګیا د راتلونکي کالونو لپاره چې د دې تدبیرونه کوي لګیا دی انسان تدبیر کونه تقدیر بخنده تقدیر ورکړي خان دي چې دغه ته د نیټه پوره د میاش دوه د ژوند دی او دی راتلونکي لاسو شلو کال لپاره چې دی هغه لپاره همتونه کوي او هغه لپاره چې دی پلانینګونه کوي هغه لپاره تدبیرونه کوي. نو لہذا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا انسان ته دا پته نشته چې سبا ما سره څه کیدون کړي. وما تدري نفس بأي أرض تموت اس انسان ته دې علم نشته چې دې با په کوم ځمکه باندې په کوم خوره باندې بدیتا مرګ راځي د دې علم یو الله جل شانه خپل ځان سره ساتل دي بندگان ته نه ور کړی دې د پاره د مؤمن د ایمان تقاضا دا وي چې دې هر وخت د مرګ لپاره تیار وي مونږ چې شپې د کیو اللهم بسمک اموت واحیا مرګ ځان ته یادو چې سحر را پاسو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا بیا مرګ ځان ته یادو هر وخت چې د مرګ لپاره تیار اوسېدل ځکه د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې کم انسان د شپې سوره کافرون تلاوت کی او ودشي سوره کافرون قل یا ایها الکافرون دا تلاوت کی او ودشي او کچری په دغه شپه باندې د مرګ راشي نو دی د دنیا نه د شرک نه پاک لاړو څومره لوی فضیلت دی چې سړی چې کله پابندۍ سره استقامت سره دغه آخري چارقل د دې سوراتونو مبارکو تلاوت کوي یو خدا د سحر او د جنات او د نظر بد دي شیزونو نه د حفاظت ذرایع دا قرآنی نسخه ده قرآنی علاج دی. نن لوی طبقه د مسلمانانو چې گمراهۍ طرف ته روان دي دغه وجه دا چې د قرآنی علاج مونږ پرېښی دی او باطل خلکو پسې لګېدلي او د هغوی په جانسه کې راغلي او مال دولت ارسه لوټاو خو د قرآن کریم په ذریعہ باندې موږ علاج نکو پاغي یقین نکو حالانکه قرآن کریم نازل شوی دی د پاره دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس شفاء لما في الصدور واذا مرضت فهو يشفين دا ټول د قرآن کریم په ذریعہ باندې حاصلېږي. نو لہذا د شپې چې کله سوره کافرون ولستل شي نو د الله محبوب پیغمبر فرمایي که په دغه شپه د مرګ راشي نو د دنیا نه د شرک نه بغیر په توحید باندې ته مرګ راغی ځکه دی کې عقیده توحید دی. نو لہذا هر وخت د مرګ محاسبه مراقبه کول او د مرګ استحضار کثرت سره د مرګ تذکره کول. نو لہذا دا د انسان د پاره د دنیا د خواهشاتو نه د دنیا د لذتونو نه د دنیا د چمک دمک نه او د ګناهونو نه د ځان بچ کولو یو اهم او بنیادی ذریعہ ده کثرت سره د مرګ مذاکره. نو چې کم کور کې په کم مجلس کې د مرګ مذاکره چې کثرت سره کېږي هر وخت یو سړی وصیتنامه لیکلی وي د خپل د ټول ژوند حساب او کتاب د معاملات د لین دین نو د مرګ لپاره چې د ذهني طور باندې تیار وي تحفة الموت دا دغه چې د مرګ چې دا تحفة المؤمن الموت دا مؤمن لپاره تحفه ده چې دا د الله تبارک وتعالى ذات سره یو بنده ملاوي عاشق د خپل معشوق سره ملاوي محب د خپل محبوب سره ملاوي. نو لہذا ذهني طور باندې د مرګ لپاره تیار اوسېدل او خپل د نفس مراقبه او محاسبه کول دا ضروری دي. نو عقیده توحید موږ تاسو داخل الله جل شانه بار بار موږ ته دا بیانوي چې د پدی کائنات کې چې یو پاڼه هم د خپل څنګه نه راغورځيږي د الله جل شانه په علم کې وي او دغه سي هر یو اوچ هر یو لون او په خوشکۍ کې وي که په ترې کې وي او دغه سي یو دانه چې هغه د ځمکې لاندې وي په تیارو کې وي هغه هم د الله جل شانه په علم کې وي.
وعنده او خاص هغه سره دی مفاتح الغیب کنجیان د غیب د پټو سيزونو لا يعلمها الا هو نه پويږي پاغي مگر هغه الله ويعلم او پويږي هغه په لري هغه ما فی البر په هغه سچ پوچ کې دی والبحر او په لمد کې دی وما تسقط من ورقه او نه پریوزي هیڅ یو پاڼه الا يعلمها مگر دغه په علم کې وي ولا حبه او نه یو دانا فی ظلمات الارض پتیارو د زمکه کې ولا رطب او نلن ولا يابس او نه اوچ الا فی کتاب مبین مگر په کتاب اخکار کې دی صدق الله العظیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك